السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا حبیب سے مزار بارک اللہ فی علمک و عمرک و اتباع سنہ صلی الله علیه و آله وسلم. تاسو خبرې ما واورېدې موبایل کې دا ما فوټو دو ورکړی ده لالو الرحمن دی. اصل کیسه داسته مولوي صاحب چې میلاد څه ده دا دول میلاد خو نه منه خو دیوبندیان اول نه منه. دلته پاکستان کې دیوبندیان کوي میلاد او دلیل دا وایي چې دا موږ ځکه کوو چې دا موږ نه قبضه کوي، دا بریلیان قبضه کوي او دا عوام قبضه کوي، نو موږ یې ځکه کوو. دا هیڅ دلیل نه ده مرګ د جواز. دا خو جهاد نه سړی سوس شي بیا بله لار اختیار کړي. نو د سنتو اتباع دا واجب ده او زه بریلیانو ول خو نه منم، دیوبندیانو ول نه منم. اگر که زه دیوبندي یم د شیخ الهند د علامه انور شاه کشمیری رحمه الله، د علامه مدني، د شاه ولی الله دهلوي، شاه عبدالغني، ټول ائمه دیوبند زه د هغو تابع یم. هغو میلاد نه ده منلی، اتباع سنت ته پکې زه یې نه منم. نه په دې تاریخ بدلولو سره زه یې میلاد نه منم. یو سړی وایي چې زه بار ربیع الاول نه کوم، زه بیا وروسته کوم یا مخکې کوم، دا هم فرد میلاد ده، اعتبار عرف ته ده. عرف کې میلاد دا یو مفهوم کلي ده. که ته په تاریخ کې هم د دې فرد ده، که تاریخ نه وروسته کې هم د دې فرد ده. او حکم د فرد دا خطا نه د حکم د کلي نه. کلي چې کوم حکم یې هغه فرد حکم نه. اگر که فرد کې خصوصیات زایده لګېدلي خو دلته نشته خصوصیات زایده. دلته خصوصیات زایده که دي هغه خصوصیات زایده هغه د خلاف سنت خصوصیات. دې وجې نه زه دا نه منم، نه زه ورغلی، نه زه ورځم. البته دا ده چې د لالو الرحمن دا د مولوي صاحب بچی و، د حضرت حسین نه غلام حضرت صاحب بچی و. هغه تېر کال دلته دو راغله، دی ورور یې کوړي ته راغلی. نو ما ته یې ویلې چې مونږ د بچی نه مونږ تا نه سبق وایو. ما بس سیده وایو، ما نه سبق ویلی او ما سره تعلق و او ما مزاج داسې ده چې ما که حسد نشته. البته دا ده چې یو موقع باندې داسې خبر نه کوم چې پټه ښځه لکه اوس تا ته دا کیسه پټو نه، انې دو تر مخزه دا پټوم، دا خبره کوم چې دا کومې کړه تا ته چې زه د میلاد قایل نه یم، نه زه ورځم. البته دو ما نه تېر کال سبق ویلی، بیا دو جلسه وه، هسې جلسه وه هلته پېښور کې. نو بیا ویلی چې جي ته ورسره یم، بس بیا زه لاړم ورسره. دا یو عمل مې کړی ده خو میلاد ته نه یم تللی. لہذا تاسو په دې خفه کېږو ما نه زه د دې تایید کوم. والسلام. تاج محمد، دارالعلوم حقانیه.